د دې د ژوند دا د آخرت لپاره چې کوم دی د همیشه د خوشحالو یا د همیشه د عذابونو هغه نتیجې هغه په دې ژوند باندې الله رب العزت یخي دي. زندګۍ مثال داسې دی د آخرت په اعتبار سره سمندر هغې ته څوک یو ګوته غوپه کړي او هغې سره یو ساز کې راشي، دغې ساز کې مثال د دنیا د ژوند دی، او هغه سمندر د هغې مثال چې کوم د آخرت زندګي ده چې هغه نه ختمېدونکې زندګي ده، او هغه زندګي هغه ټوله چې هغه ښایسته کېږي په دې ژوند باندې، په دې یو ساز کې ژوند باندې. نو دلته کې موږ د خپل راتو مقصد دا وپېژنو چې زمونږ دلته کې راتله خورا څښاک، ښه لباس، ښه چې کوم دی کورونه، مال دولت او ښه لباس اغوسته، دا زمونږ مقصد نه دی. یا چې کوم دی عهدې ډګریانې، دا دلته کې زمونږ د راتلو مقصد دغه نه دی. دلته کې زمونږ مقصد هغه مقصد دی چې هغه د الله تعالی حکمونه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې موږ په خپله زندګۍ کې راولو، او دغه شانتې دغه طریقې زده کړو، ټول عالم ته یې خورې کړو. غلطې طریقې هغه پرېږدو او صحیح طریقې هغه چې موږ تاسو خپله زندګۍ کې راولو. دې امت باندې الله رب العزت ډېر غټ احسانات کړلي، ډېر غټ چې کوم دی انعامات یې پې کړلي. موږ تاسو باندې دومره انعامات کړلي، ځمکه اسمان، دا څومره کائنات چې موږ تاسو په نظر راځي یا نه راځي، دا زموږ ستاسو فایدې لپاره الله تعالی پیدا کړله. دومره نعمتونه به موږ تاسو باندې کړلي، وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، زما نعمتونه شمارل غواړئ نو تاسو زما نعمتونه هغه نشئ شمارلی. دومره نعمتونه الله رب العزت موږ تاسو باندې کړلي. د هغې نعمتونو شکریا موږ تاسو ادا کړو. د هغې شکریا څه ده چې موږ د الله تعالی نافرماني پرېږدو، د الله تعالی حکمونه هغه ژوندي کړو. دغه الله تعالی غواړي چې زما بنده هغه زما اطاعت وکړي، زما عبادت وکړي، ما راضي کړي. زه به دله په دنیا کې هم آخرت کې هم ګټې او فایدې ورکړم. نو هغه بهترین امت کې الله رب العزت موږ تاسو پیدا کړي وو، هغه امت چې هغه دې امت لپاره چې کوم دی نور څومره انبیا راغلي، هغه ټولو انبیاو د الله تعالی نه چې سوال کړلی، یا الله تعالی دا امت ته مال راکړي، او که مال یې نه راکوي نو ما په دې امت کې پیدا کړي. انبیاو به غوښ دا امت، الله رب العزت موږ تاسو بغیر د غوښتو نه په دې امت کې پیدا کړي وو. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحه نمبر 223 کې اوږده حدیث دی. هغې حدیث کې موسی علیه السلام واقع بیان شوې ده. موسی علیه السلام د الله تعالی نه سوال کوي، یا الله تعالی په تورات شریف کې د یو داسې امت ذکر دی چې هغه د انبیاو کار به کوي، امر بالمعروف نهی عن المنکر به کوي. یا الله تعالی دغه امت ته مال راکړي. الله رب العزت ارشاد فرمایو موسی علیه السلام دغه امت ستا نشي کېدی، دغه امت زما د حبیب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت دی. بیا سوال کوي، یا الله تعالی په تورات شریف کې یو داسې امت ذکر دی چې هغه ټولو کې آخر کې به راځي، ټولو کې اول به چې هغه جنت ته داخلي، دغه امت مال راکړي. الله رب العزت بیا هغه جواب ورکوي. بیا موسی علیه السلام عرض کوي، یا الله تعالی داسې یو امت ذکر دی چې هغو به قرآن کریم په خپلو سینو کې محفوظ کوي. قرآن کریم هغو سینو کې به پروت وي، په یادو به ورته یادي، دغه امت مال راکړي. الله رب العزت بیا دغه شانتې ارشاد وفرمایو موسی علیه السلام دا ستا نشي کېدی، دا زما د حبیب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت دی. بیا ورته عرض کوي، یا الله تعالی یو داسې امت ذکر دی چې هغه به په هر کتاب باندې څومره چې آسماني کتابونه دي، صحیفې دي، په هغې ټول باندې به ایمان راوړي. نو بیا ورته الله تعالی هغه جواب ورکوي. دغه شانتې بیا
سوال کوي چې الله تعالی داسې امت یو ذکر دی چې هغه به د دجال سره او د کافرانو سره چې قتال وکړي، دغه امت زما نصیب کړي، دغه امت مال راکړي یا ما په دغه امت کې پیدا کړي. الله رب العزت بیا ارشاد فرمایي دا ستا نشي کېدی. بیا عرض کوي یا الله تعالی یو داسې امت ذکر دی چې صدقات، زکات، نذرانې دا به هغوی یو بل له ورکوي او ته به یې قبلوې، چې یو بل له ورکوي دا زکات، صدقات او خیرات یو بل له به ورکوي او هغه به قبولیږي. په هغې زمانه کې زکات، صدقات یا چې کوم دی مال غنیمت دا به چا یو بل نه نشو ورکولی، هغه به ټول یو ځای ته راجمع کړو، الله تعالی ته به قبول شو، اسمان نه به اور راغی هغه به یې وسېزو، قبول به نه شو هغه به پاتې شو. زکات، صدقات دا به یو بل نه نشو ورکولی، مال غنیمت دا به یو بل نه نشو ورکولی. داسې یو امت دی چې هغه به صدقات او خیرات یو بل له ورکوي او هغو به یې قبلوي او هغه به چې هغه به قبول تا ته. الله تعالی ته ارشاد فرمایي دغه امت ستا نشي کېدی. داسې یو امت ذکر دی موسی علیه السلام ته فرمایل عرض یې وکړو یا الله تعالی په تورات شریف کې داسې یو امت ذکر دی نیکی به صرف اراده وکړي، په زړه کې به یې راشي چې زه دا پلان کې نیک کار کوم، فوراً به هغه یو نیکي د زړه اراده هغه به ولیکل شي، او که چېرې هغه نیکي وکړي نو کم از کم 10 او زیات نه زیات 200 والله یضاعف لمن یشاء، چې څومره الله تعالی خوښي هغې نه به هغه یو نیکۍ باندې زیات ورکوي. نو یا الله تعالی دغه امت او ګناه اراده یې په زړه کې راشي نو ګناه اراده به نشي لیکل، او که چېرې ګناه وکړي نو هغه توبې انتظار به ورته دغه کولی شي، او که بیا هم توبه ونه باسي نو هغه ګناه یو ګناه به لیکل شي. یا الله تعالی دغه امت مال راکړي. نو بیا هم چې کوم دی بیا سوال کوي یو داسې امت ذکر دی چې هغه به شفاعت به کوي، د نورو خلکو به شفاعت کوي، سفارش به کوي. داسې یو امت ذکر دی، دغه امت مال راکړي. څنګه چې په حدیثو کې راځي حافظ هغه به د 10 کسانو خپل خاندان چې کوم دی هغه سفارش به کوي، هغه سفارش به قبلېږي. جهنمیان هغه به 10 کسان خپل خاندان نه جنت ته بوځي. دا شانتې علما و باره کې راځي چې چا سره ښه نیک سلوک کړی هغه به هم د هغه مطابق چې کوم دی هغه ډېر خلک علما هغه به چې جهنم چا باندې واجب شي هغه به ځان سره جنت ته هغه سفارش باندې جنت ته ځي. داسې یو امت ذکر دی چې هغه به سفارش کوي د خلکو، شفاعت به کوي. دغه امت زما نصیب کړي. الله رب العزت ارشاد فرمایي موسی علیه السلام دا امت ستا نشي کېدی، دا زما د حبیب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت دی. په آخر کې ډېر په افسوس سره چې موسی علیه السلام عرض کوي یا لیتنی من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، کاش زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتیانو نه وی. دومره افسوس او ارمان یې کړلی چې کاش چې کوم دی زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیانو کې، دا امت خو ماته نه میلاویږي چې زه دغه په امت کې وي. دومره سوالونه 8 سوالونه چې دغه شانتي کړلي، او موږ تاسو چې کوم دی بغیر غوښتنه الله رب العزت په د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت کې پیدا کړي وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موږ تاسو باندې څومره غټ احسانات دي، دومره غټ احسانات دي چې هغه که موږ ټوله زندګي هم چې کوم دی درودونه وایو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، نبی علیه السلام حق چې هغه نشو ادا کولی. زموږ ستاسو لپاره چې د شپې جړاګانې کړلې، خپل اولاد بیبیانې وږي تږي پریښي دي، زموږ ستاسو فکر یې کړلی، خپل اولاد فکر یې نه دی کړی، زموږ ستاسو فکر یې کړلی، زموږ ستاسو لپاره چې کوم دی هغه د مغفرت دعاګانې غوښتلي دي، زموږ ستاسو لپاره هغه شپه ورځ جړاګانې کړلي، تکلیفونه زموږ ستاسو د خاطره چې هغه برداشت کړلي. نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طریقې موږ تاسو په خپله زندګۍ کې راولو. دغه طریقې چې چا په خپل زندګۍ کې راوستي دي، په دین باندې عمل کړلی، دنیا کې هم الله رب العزت هغوی اوچتې درجې ورکړلي، په آخرت کې هم چې کوم دی الله رب العزت هغوی له اوچت درجات ورکړلي. ام شریک رضی الله تعالی عنها چې کله مسلمانه شوه، کافرانو راونسله،
او ډېر سخت تکلیفونه به له ورکول، ډېر چې کوم دی ظلمونه به یې کول، ډېره سخته ګرمي به په هغې وخت کې، په هغې سخته ګرمۍ کې به یې دا تړل وه، غارمو ته به یې چې ارتاوه کړ وه او سزاګانې به یې له ورکولې. خوراک څښاک اوبه دا هېڅ شی به له نه ورکاو. ډېر سخت په تکلیف کې وه. 3 ورځې تېرې شوې، نه چې د خوراک څښاک له څه ورکوي. او دغه شان کوم دی د په سختو غارمو کې د عربو تیز غارمه دي، تیزه ګرمي ده. دې ګرمي د هغې په نسبت باندې هېڅ هم نه ده. د دغه جون جولای کې هغه سخته ګرمي چې هغه د عربو په هغه ګرمۍ په نسبت باندې هېڅ هم نه ده. نو هغه سخت غارمو کې به چې د ټول ورځ پرته وه، بیا اوبه دا به ورته هم نه میلاوېدې، خوراک څښاک دا به ورته هم نه میلاوېدو. سزاګانې به له هم ورکولې، وول ټکول به یې سره هم کول چې خپل دا دین دا پرېږده، تا ته به موږ هر څه درکو، هر څه آرام سهولت، هر شی چې څه غواړې، خو لیکن کم دین چې تا قبول کړلی دغه دین نه ته انکار وکړه. هغې وي دغه د حبیب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم محبت هغه زما په زړه کې داخل شوی، دغه بیا چېرته نه شي وتی. 3 ورځې به دغې تکلیفونو کې تېرې شوې، تر دې پورې چې یو پیره دا چې په غارمو کې دغه شانتې تړلې ده، خپې لاسونه له تړلي، څه ګرځېدی هم نه شي، څه لاسونه خپې هم نه شي وخوځولی. غارمو کې په سخت تکلیف کې ده. نو الله رب العزت د دې په تکلیفونه چې رحم وکړو. د اسمان نه چې کوم دی یو ډول بوقا دی راکوزه کړه، او هغه اوبه چې هغه د جنت هغه اوبه هغه الله رب العزت په هغې په دنیا کې وڅکولې. کله چې یو لږ وخت بعد کافران رالو چې ویې کاته دې په جسم باندې اوبه تېر شوي دي، دې اوبه څکلي. نو هغه اخو دې خو خلکو کاته چې دا چا دې باندې اوبه څکولي، دا اوبه دې له کوم ځای نه رالې. نو هغه هغې دې ته دا ووایي ام شریک رضی الله تعالی عنها چې دا ما له چا راوړي دي، الله رب العزت ما له راوړي، الله رب العزت په ما باندې چې دغه اوبه وڅکولې. کله چې د تکلیفونو باوجود چې دا چې الله رب العزت په دې باندې دومره مهربانه دی، نو هغه ټول کافران چې کوم دی هغه مسلمان شو. دا څه د وجې دین د خاطر دې څومره تکلیف برداشت کړی و، دین هغه دې په خپله زندګۍ کې راوستی و. د دې لپاره چې کوم دی اسمان نه اوبه چې الله رب العزت راکوزولې په دنیا کې، دا هم یو زنانه وه، دیم چې کوم دی د الله تعالی یو مخلوق و، د دین د خاطر څومره تکلیفونه برداشت کول. دغه شانتې دا دین چې کوم دی موږ تاسو خپل مقصد وګرځو، دا دین موږ تاسو خپل مقصد وګرځو، نو دنیا کې به زموږ ستاسو چې کوم دی عزتونه وي، زناورو پورې هغه به چې کوم دی هغه به زموږ الله تعالی تابع کوي. څنګه چې عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه ډېر غټ خلیفه تیر شوی دی، ډېر انصاف به یې کوو. کله چې د ده خلافت و، د ده بادشاهي وه، نو په ځنګلو کې به کله چې دا بیزې سره د هغو د بیزو سره چې کوم د شرمخان منظري دا به سره یو ځای ګرځېدو، بیزې به نه ماتولې. هغې شرمخانو هغې چې کوم دی هغه کوم چې د بیزو دشمنانې هغو به د بیزو حفاظت کو. دا ولې په دې باندې یو داسې بادشاه په هغې ملک باندې و چې هغه عمر بن عبدالعزیز چې هغه انصاف چې کوم دی هغه مشهور دی. نو کله چې یو غرونو په سرونو کې یو بیزې سرونکی و، شپونکی و، بیزې سرولې، په دې کې چې کوم دی یو شرمخ راغی او بیزه یې ماته کړه. چې بیزه یې ماته کړه نو دی چې کوم ډېر زیات خفه شو. ده دا ووایي ما ته پته ولګېده چې عمر بن عبدالعزیز خلیفه هغه چې کوم دی وفات شوی دی. نو هغه د وفات کېدو د وجې ما ته پته ولګېده چې هغه انصاف چې کوم دی دومره غټ انصاف به یې کوو چې څاروي هغه به هم چې کوم دی یېرېدو، دا کوم دا درنده دا به هم یېرېدو دی و بیزې نه ماتولې چې نن یې بیزه ماته کړه. ما ته پته ولګېده چې هغه د دنیا نه ته تللی، چې معلومات یې وکړو. نو واقع چې کوم دی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی هغه دنیا نه وفات شوی. نو دومره الله رب د هغو په ژوند کې د هغو په هغې عمل کې الله تعالی طاقت یې ښیو چې په ځنګلو کې به هغه درنده هغو به هم چې کوم دی د
دغه انصاف دومره انصاف پې کو دومره به الله تعالی د حکیمان عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی رحمت الله علیه دومره به یرید چې تقوا چې دغه تقوا د وجې کوم دی هغه زناورو هغه درنده ومني هغه ومني به هم چې اثرات دغه شان چې کوم موږ تاسو خپل زندگی چې کوم دا وپېژنو خپل زندګۍ کې هغه اعمال وکړو چې په هغې کې موږ خپل رب راضي کړو دغه شانتې عمر رضی الله تعالی عنه مبارک هم راځي چې کله د ده خلافت و نو خلافت کې د ده په شام کې چې کوم دی بدامني دا خوره شوه او په شام کې هلته کې چې کوم څه ډاکوان غله دا راووته غلاګانې به کېدي او بدامني دا خوره شوه نو عمر رضی الله تعالی عنه د شام هغه ګورنر هغه بدل کو نو کله چې بدل کو بل ګورنر یې کېښو او هغه ګورنر هغه خلکو ته دا اعلان وکړو چې که نن نه بعد شپې څوک راووته نو دغه به بیا خیر نه هغه د الله تعالی نه یرید هغه دویم ګورنر د الله تعالی نه یرید بل به هم یریده دغې تقوا زیاته وه د شپې به دا خلک راوته غلا ډاکې او فسادونه دا به کول نو ده ته دا اعلان وکړو چې زما طرفه دا اعلان دی که کم یو غل یا چې کم دی د شپې څوک راووته د هغه خون به چې هغه خپله ذمهواري نو کله چې وایي ماسخوتن شو چې ماسخوتن وروسته څوک کور نه بار ته راونوځي نو کله چې ماسخوتن شو غله چې کوم دی هغه شانتې بیا راووته چې کله راووته نو دغه غلو هغه غلا شروع کوله نو الله رب العزت د ځنګل نه چې کوم دی هغه منظري او شرمخان دا راولېږل هغه ځناور او هغه چې څومره په لارو کوڅو کې څوک به ګرځېدو هغه ټولې مات شو هغه ځناور هغه هم الله رب العزت د هغو تابع کړي وو د هغه د هغو تابع وو او هغو به هم د هغو حکم منو نو چې سار خلکو یې مانځله تله په لارو کوڅو کې دا ټول غله چې څومره غله وو او څومره فسادیان او څومره چې کوم دی شر فساد والا خلک وو هغه ټول چې کوم دی مړه پراته وو په لارو کوڅو کې منظري او شرمخان او دا زناور راغلي د ځنګلو نه هغه ټولې مات کړي دومره اثرات په دغو چې انسانانو خو پرېږده په زناورو باندې هم دغو اثرات وو هغه زناورو هغه اثرات چې هغو به دغه زناورو هم د هغو حکم دا ومانو دا د څه د وجې چې هغو دین په خپل زندګۍ کې راوستی و خپل دنیا ته د راتلو مقصد هغه یې پېژندلی و چې زمونږ دلته کې دنیا ته راتلو مقصد هغه څه دی عزت دولت مال نه دی بلکې نیک اعمال نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې او دغه ښه کارونه دا زمونږ چې مقصد دی الله رب موږ تاسو دنیا ته رالیږلي یو دنیا ته موږ تاسو امتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی جوړ کړي یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو دنیادار نه یو رالیږلي چې تاسو به دنیادار یې تاسو به چې تجارت والا یې تاسو به چې کروندې والا یې تاسو به زمیندار یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان به یې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کار هغه ستاسو کار دی او د هغه طریقه دا ستاسو طریقه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العزت څومره غټ مهربانو نور انبیا چې راغلي د هغو عمرونه زیات د هغو د دعوت ځای او علاقه هغه کمه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر کم او دعوت چې کوم دی هغه تر قیامته پورې ټولې دنیا ته الله رب العزت رالیږلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت د وحي 23 کاله په 23 کالو کې الله رب العزت 40,000 پیرې هغه ته چې وحي رالیږله په 23 کالو کې 24,000 پیرې الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحي رالیږله او دا شانتې آدم علیه السلام دغه عمر څومره زیات و الله رب العزت هغه ته 10 پیرې وحي رالیږله
نوح علیه السلام چې هغه عمر باره کې الله رب فرمای 9.5 کاله هغه دعوت ورکړل، هغه باندې 50 پیری وحی الله رب العزت نازله کړل. ابراهیم علیه السلام هغه باندې 15 پیری، او دا شانتی عیسی علیه السلام هغه باندې 10 پیری وحی نازله شوی. دیو عمر به زیاتو او د دعوت علاقه هغه به کم وه، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر کم، د دعوت وحی کم، او دغه شان کم دی وحی د ټولو نه زیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوې ده، او تر قیامت پورې د ټولې دنیا لپاره الله رب العزت رحمت للعالمین هغه را لېږلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره اوچته درجه وه. نو هر یو قوم ته به نبی راتلو، د هغو عمرونه به زیات وو او علاقه به یې کمه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت هغه وخت هغه لږ 23 کاله، او ټولې دنیا ته تر قیامته پورې الله رب العزت هغه رالیږلی خاتم النبیین دی، د هغه نه وروستو بل نبي راتلونکی نشته. څنګه حدیث مبارکو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه آخري نبی ما زمان وروستو بل نبي راتلونکی نشته. دعوت تا کار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروستو دا به څوک کوي؟ دا زموږ ستاسو په ذمه باندې دی. څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت باندې دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان ځان ګڼي، د هغو په ذمه باندې دا کار دی چې کم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کارو. قل هذه سبیلی ادعو الی الله، نبی علیہ السلام څه کارو؟ قل هذه سبیلی ادعو الی الله، ته ووایې خلکو ته چې دا زما لار د خلکو ته الله تعالی طرف ته دعوت ورکومه، علی بصیرة انا ومن اتبعنی، په بصیرت سره، او دا کار د چا زما دی ومن اتبعنی، او چا چې زما اتباع کړله دا غم دغه کار دی. دین په خپله زده کول او نور ته رسول، دین چې کوم دی هغه د دین الله تعالی په لاره کې د دین په فکر کې تلو، دې باندې الله رب العزت څومره لوی اجرونه ثوابونه ورکوي، څومره الله رب العزت په دې کې خیرونه او برکتونه هغه ایښي دي. په یو قدم باندې الله رب العزت 200 نیکۍ د دې اجر ثواب الله تعالی ورکوي. او دغه شان کوم دی د عبادت ثواب الله رب العزت ورکوي، د انبیاء لار د الله تعالی پکې دعاګانې قبلوي. دغه فکر زموږ ستاسو سره فایده شي، خپل ځان نه چې صرف خپل ځان فکر وکړو موږ به څنګه سمیږو، د دې فکر وکړو چې دا ټول عالم به څنګه چې په هدایت باندې راځي، ټول عالم دا به چې غلطو کارونه پرېږدي او غلطې طریقې، غلط رسمونه رواجونه دا به پرېږدي، او د الله تعالی حکمونه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې هغه به څنګه په دې مخلوق کې راځي. څنګه حدیث کې راځي من تمسک بسنت عند فساد امتی فله اجر 100 شهید، فساد په زمانه کې یو سنت ژوندې کول د 100 شهیدانو باندې اجر ثواب الله تعالی په هغې باندې ورکوي. د یو شهید درجه هغه څومره اوچته ده. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، الله رب العزت مړي ویلو باندې هم پابندي لګوله، هغه ژوندي دي. جهاد شهدا هغه ته مړه نه وای بل احیاء، بلکې هغه ژوندي دي او الله تعالی طرف نه هغه ته رزق ملاويږي. لیکن زمونږ چې کوم دا سترګې دنیا دا سترګې دا نظر دې باندې چې هغه په نظر نه راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت سره موږ محبت پیدا کو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لورانو داغه طریقې، داغه زندگی، داغه واقعات هغه موږ اولولو او هغه په خپل ژوندۍ کې راولو، او هغه نه چې موږ تاسو عبرت حاصل کوو هغه ژوندۍ څنګه تیر کړل، او هغه چې کوم دین لپاره څومره تکلیفونه برداشت کړلي، موږ تاسو کوم دین لپاره څومره تکلیفونه برداشت کړلي. دی وجه کوم وخت موږ تاسو ډېر غټ قیمتي دی، دی وخت چې قدر وکړو دا وخت الله رب بار بار نه راکوي. دغه یو پیر دغه وخت راکړلی بیا چې کوم دی موږ تاسو قدر وکړو، دنیا کې هم موږ تاسو چې ګټه او فایده به او آخرت کې، او که دا خداسې عبس تیر کو او دا شان کې فضوله خ تیر کو زمونږ دنیا هم بیا خسرت دنیا والآخره. لکه مثلا یو سړي سره یو ګوټ اوبه دي، یو سړي سره یو ګوټ اوبه دي او دی چې کوم دی په یو لوی غر باندې او په شړو بیابانو باندې روان دی، لرې لرې پورې چا کورونه نشته، اوبه پکې نشته او سخته ګرمي ده.
نو دی خو به دا نه کوي چې دا اوبه دا په لارې ځي میږیانو ته یو ځای کې میږیانو ته اچوي بل ځای کې مرغو ته اچوي بل ځای کې چې هسې تېوي نه د هغې خو به چې ډېر غټ خیال ساتي ځکه چې په لارې زه روان یم ډېره شړه بیابان او تکلیف او لاردا زه لارې تږی شم او سخته ګرمي ده نو زه به چې کوم دی اوبه د دې نه به یو ګوټ وکړم زما به چې ګزاره وشي دا به داسې به نه کړي چې هغه اوبه ضایع کړي هغې به غټ خیال ساتي دغه شانتې په ځنګلو کې روان دی او دی د سره یو نوړی ډوډۍ ده او په لارې چې کوم دی د سره په هفتو هفتو مزل دی په لارې چې څه شتی نه دی به هغې ډوډۍ چې هغې به قدر کړي دا به نه کوي چې کله مرغو ته کله میانو ته کله چې څه شي ته کله څه شي دغه ډوډۍ ورته سپو ته ډوډۍ ورته وایي نه د هغې به چې خیال ساتي ځکه چې زه په لرې سفر باندې روان یم او په لارې چې خوراک کاک څه میلاویږي نه زه به چې د لوږې نه مړ شم په دې ځنګل باندې چې زه ځمه زه به د لوږې نه مړ شم د هغې به خیال ساتي که چېرې دی اوس داسې کار وکړي هغه اوبه یا هغه ډوډۍ هغه چې دی یو ځای بل ځای ارتا وکړي او یو شي ته بل شي ته دا هلاکت کې بیا هېڅ شک شوبه نشته ځکه چې هفتې مزل دی او په لارې چې د خوراک کاک څه میلاویږي نه نه څوک شته په شړو بیابانو روان دی د خپل ځان چې خپل لاسه هلاک کړو نو دغه شانتې زموږ دا زندګي دنیا دا مختصر وخت که چېرې دا موږ تاسو لهو لعب کې فضوله ناسته ولاړه کې او غلطو طریقو کې موږ تاسو دا ژوند تیر کړو دا ژوند موږ تاسو بیا دوباره نه میلاویږي د دې ژوند چې کوم دی موږ تاسو قدر وکړو او هغه اعمال پکې وکړو چې هغې باندې الله تعالی خوشحالېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم پرې خوشحالېږي ځکه الله رب موږ تاسو مې څومره غټ د دې نه بل غټ څه نعمت کیدی شي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې موږ تاسو پیدا کړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې موږ تاسو پیدا کړي بهترین امت کنتم خیر امت تاسو بهترین امت یې نو بهترین امت یې موږ تاسو ته ویلي د دې وجې نه دی ویلي چې نور څه کارونه دنیا به تاسو کوئ نه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله تاسو د خلکو د نفع لپاره ایستلی شوي یې بهترین امت به تاسو په دې باندې یې چې خلکو نفع لپاره ایستلی شوي یې خلکو چې د هغوی د آخرت او د دنیا فکر به کوئ او دغه شانتې امر بالمعروف په خپل مخه کول بل مخو ته رابلل په خپل هم بد نه کول او بل هم د بدو نه منع کول وتؤمنون بالله او په الله تعالی باندې به ایمان راوړئ نو په دې باندې الله رب تاسو بهترین امت ویلي دغه بهترین امت کې الله رب موږ تاسو پیدا کړي د دې وجې کوم دی موږ تاسو خپل ژندګي دا غنیمت وګڼو او په دې ژندګۍ کې چې کوم دی د آخرت لپاره چې تیاری وکړو هغه آخرت هغه نه ختمېدونکې ژندګي زموږ ستاسو ښایسته شي هغه په دې لږ وخت باندې به چې ښایسته کېږي نو څومره زموږ تاسو چې نافرماني شوي ګناه شوي نو هغې ټولو باندې موږ تاسو توبه وباسو التائب من الذنب کمن لا ذنب له الله رب ډېر غټ مهربانه دی ګناه توبه کوونکي هغه ګناهونه داسې معاف کوي لکه څنګه چې هغه ګناه کړی نه وي تر دې پورې راځي او یا اتیا کالو پورې چې څوک د الله تعالی نافرماني وکړي بیا توبه وباسي نو الله رب العزت هغې مې دومره زیات خوشحاله شي دومره غفور رحیم او مهربانه دی چې په اسمانو کې دا پړقه پړوقه جوړوي دا پړقه پړوقه په اسمانونو کې جوړوي نو فرشتې عرض کوي یا الله تعالی دا چې کوم دی دغه شو قدر شپه ده د غټ اختر شپه ده د وړوکي اختر شپه ده یا چې لیلة القدر شپه ده څه شي شپه ده الله رب ته ارشاد فرمایي چې دا چې کوم دی دا څه خاص شپه نه ده او زما یو بنده او نافرمانه زما نه چې بغاوت یې کړی و زما نافرماني کوله زه د هغه په انتظار وم اوس زما سر روغه کوي اوس زما سر روغه کوي اوس زما سر روغه کوي نو او یا اتیا کاله بعد چې کوم دی نن زما سر روغه وکړه توبه یې وباسله د هغه په خوشحالۍ کې چې کوم دی د اووه واړو اسمانو کې دا پړقه پړوقه خېږي دومره الله رب چې هغې د ګناهګار بنده د هغه په توبه باندې چې کوم دی هغه دومره زیات خوشحالېږي دا شان بل حدیث قدسي کې راځي لو بلغت ذنوبک الی عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرتک ولا ابالي که ستا ګناهونه دومره وکړي دومره ګناهونه څوک نشي کولی که بالفرض دومره ګناهونه هم کې د اسمان کنارو ته غاړو ته ورسي او بیا هم ته توبه وباسي نو لغفرتک ولا ابالي زه به ټول ګناهونه ستا معاف کړم زما په دې باندې هېڅ پروا نشته نو ستاسو څه خیال خپل رب به خوشحاله وکړو نه به خوشحاله وو نو خپل ګناهونه چې زموږ ستاسو نه څومره شوي دي ځکه خلق الانسان ضعیف الله تعالی انسان ډېر زیات کمزوری پیدا کړلی هغې ټولو باندې چې توبه وباسو آینده لپاره دا عزم وکړو چې الله تعالی ستا حکمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې دا په خپله زندګۍ کې راولم او دا به ټول عالم ته خورم د دې به ټول انشاءالله تعالی کوشش وکړو
الله رب من تاسو العمل كله توفيق راكي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.